نن سبا محترمو یو ډیر زیات کیدونکو سوال دا دی چې زمانه کو ته توجه نشته، زمانه نیک اعمال نه کیږي، زمانه قران کریم تلاوت تسړه نه کیږي، ماته د الله جل شانه نه دعاګانو د وختلو وخت نه ملاویږي، زما مسجد تسړه نه کیږي، زما ذکر اذکار تسړه نه کیږي، زما د چا سره خیر او بلای او خیګری تسړه نه کیږي. د دې وجه درته بیانوم. حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مؤمن مسلمان یو ګناه وکړي، دا ګناه د تور داغ په شکل کې راشي او دلته په زړه باندې ولګي، بیا دویم ګناه وکړي، دویم تور داغ راشي زړه باندې ولګي، دریم ګناه وکړي، دریم تور داغ راشي زړه باندې ولګي، د ګناهونو دغه سلسله شروع وي، دلته دغه تور داغونه راځي زړه باندې لګي، دا زړه تک تور شي. قرآن کریم سورہ مطففین کې الله جل شانه د دغه زړه کیفیت بیانوي، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، چې د بدو اعمالو وجه د زړه تک تور شي. نو دغه تک تور زړه والا انسان ذکر په قرآن کریم کې شته، صم بکم عمي فهم لا يرجعون، او یو ځای کې دي فهم لا يعقلون، دا په سترګو باندې ړوند شي، په غوږونو باندې کوڼ شي، په ژبه باندې ګونګی شي، حالانکه حقیقت کې سترګو باندې نظر لګي، غوږونو باندې اورېدل کوي، په ژبه باندې لوستل کوي، خو د حق نه ړوند دی، د حق نه کوڼ دی او د حق نه چاړه دی. نو د ټولو نه اول زړه صفا کول پکار دي. او حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، چې د ګناه نه توبه ایستونکی انسان داسې دی لکه چې د اړو ګناه نه دی کړی. نو نن په دې مجلس کې الله جل شانه ته د زړه د کومې نه توبه وباسئ. نو تاسو وګورئ چې ستاسو توجه د الله دین ته پیدا کیږي.